بیگانی سبق کې مو دا خبره کړې چې ثلاثي مزید فيه دا په دوا قسمه ده. یو تیل شي مطلق بل تیل شي ملحق. مطلق معنا دا چې که یو مصدر ده یا یو وزن ده، مثلا ته شکه بل سره هم وزن جوړول غواړي، نو څه کله هم وزن جوړ کې نو دې کې شي بیا معنا نه یېر کې د بل باب ولا معنا ورکیوي که نه وي، د بل باب ولا معنا ورکی هم ورکیوي. صحیح ده. خو د ملحق څه ده؟ که ملحق ته کړو شاید د بل سره وتړلو بل باب سره د هم وزن کړو، دې کې بیا د بل باب ولا معنا نه رسي. صحیح ده. بس مغه یوه معنا د کومې دپاره د ملحق کړلو. الحاق نه راوتلی ده ټکه ملحق که نه. الحاق چې شتل شي الحق یلحق الحاق معنا تړل، یو شي پر یو شی تړل. اللهم الحقني بالصالحين خال دا وکي کنه خدای مونږ کو خلکو سره واتړي. اللهم الحقني بالصالحين خدای مونږ کو خلکو سره ملو کی دا معنی ده. ملحق اخشي تل شتو سره ملو کی اچو سره ملو کی غدل شي ملحق به. اصطلاحي معنا د ملحق دا د سپیو وزن کې زیادتی واقع یعنی خلاف قیاس ښه کنه د قاعدې مطابق نه، خلاف قاعده، خلاف ضابطه، خلاف قیاس، خلاف قانون. کله په یو وزن کې څه واقع یو حرف زیات کې یا دوا زیات کې دې د پاره څه دغه وزن دی بل په وزن وګرځي نه دې ته شي نیل شي الحاق نیل شي. صحیح شو. او تاسو مخ ته ګورئ مو یلیو چې یاري د کوم ثلاثي مزید فيه ده کنه دا ثلاثي مزید فيه دوا قسمه بابونه لري. یو کې به حمزه وصلی وي بلکې به حمزه وصلی نه وي. صحیح ده. سکوم کې حمزه وصلی وي هغه څو بابونه دي؟ و بابونه دي. صحیح ده. هفت باب. او سکوم د لپاره حمزه وصلی ورکې نشته ده هغه د لپاره څو بابونه دي؟ مو سره 5 بابونه دي. 5 ته و ملو کې سره کې څو شولو؟ 12 بابونه مو سره د ثلاثي مزید ولدي. قوز تاوالی حمزی ولا خی حمزی ولا ابتعال د استفعال ده کنه ورسته نور رسیا کې به حمزانی اوس ګوره باب اول ابتعال اول نمبر باب څه ده؟ ابتعال. اوس دې کې وګوره حمزه وصلی ورکی زیاتی شاید خودی بنور پیژنګولې دي باب نه کېږي دي پیژنګولې په داتی بنې کېږي د پین بعد کومه تاثر غلیه نه ځکه علامت این باب علامت دی باب تا زائده است زیتی تا د عمر کې رغلیه ځکه چې دی ولا اصل وزن خدا کنه پا عین لوم ده کنه په همزار کې زیتی شو مانس کې د پی عین مانس کې تا زیتی شو به د عین ته لوم مانس کې الف پا زیتی شولو ځکه ته ثلاثي مزید نه شي. صحیح ده. اصل کې د شو ثلاثي او پا عین لام د نور ټکر کې زیتی دي. دی ولا علامات شد تا زیتی ده بعد فا کلمات ورسته دی فانا شون لکتوی الاجتناب اصل کی جیم نون با اصلی ټکی دی ولا د نور کی زیاتی شولو. اجتناب معنا د پرهیز کردن، پرهیز کول، ځان ساتل، احتیاط کول. تصریف هدی دی ولا گردان دادا. اجتنابا هغه سړی ځان وساتلو پرهیز وکړو. یجتنبو کوي بیا اجتنابن په پرهیز کول سره. فهو مجتنبن مجتنبن سمانا د پاریس کون کا سړای اوجتنبا پاریس وکړل شو په دی خپل نه کولو یا دو باج کړل شو چې شینه یوجتنبو بچ کول شي پاریس کول شي دو خو لګیا د متمرچون د بالغه کوي خد نوري نه کوي یوجتنبو شولو بس. صحیح ده. اجتنابن په مجتنبن الامر منه اجتنب زون ساته اجتنب هدي سړی نه زون ساته اجتنب هو د چې چوغنې سه اجتنب من هدي نه زون ساته من ورکی نه رسیخه اجتنب القلب سپینه زون ساته سپای زون نه وساته بس تو نه ونه لګی تا ونه زون وساته. والنهي عنه نهي ونه څنګه رسیلا تجتنب زون نه ما ساته دین لری لری ما کېږي دا ویلی ونه رټولېږي دوه ډېر کاسته. والظرف منهم مجتنبن اوس چې درین باب په دغه باب کې چې د ابتعال باب ده و جمله ابواب ټول بابونه دي چې شي ولا ثلاثي مزید فيه. ټیک شو. و سرا و رباعي مجرد و مزید فيه رباعي څه مجردي که مزید وي دوته څه کله دی ولا فعل ماضي مجهول جوړای کنه طریقه ادا ده څ اخر ولکه خاصيه زبر شبرسي کنه خود اخر نمخ کې د دویم ټکه څه د اخر نمخ کې
دیزی کې به کسره رسی نور کوم ټکی باندې زبر زیر رغلی هغه باندې به پیش رسی او کوم ورکې غړوندي ولې هغه په خپل حالات پاتې کیږي ښه اوس وګورئ اوجتونې با کې اخیری ټکه مو سره څه ده با ده که نه با نه مخته ټکه څه ده نون ده که نه کسې نون لاندې کسره ده مو څه ویلو چې کله دی بابلنه باب ابتعالنده شته د نور سوره 12 بابونه څه دي یا مثلا ثلاثي مزید ولا سوره بابونه دي بیا انداسې رباعي ولا سوره بابونه دي مجرد وي که مزید ټیک شوه هغه کې کله مزي مجهول جوړایي که نه اخر ولا ټکي ته ما ګوره هغه نه مخته د دویم ته وګوره هغه لاندې به زیر رسي بس اوجتو نه ودلېدو اوجتو نیبا ښه اوس وګوره اوجتو نیبا کې مو ویل چې د اخر نه مخکې ټکه مکسور وي که نه نور مو چې کوم ځای کې زبر پیش رغلی یا غړوندی رغلی نغه رغلی زیر هغه به نه به څه جوړی پیش به جوړی وګوره اجتنبه کې همزه لاندې زیر و که نه تی بنیاز زبر ده که نه دو به څه جوړ شي او ای نه څه جوړ شو او ج تانه نه څه جوړ شو تو نه خواسې مخکې زیر ولا شو ده د جیم خواله نه وی لوړ ده که نه مجهول کې به یې لوړې اوجتونې به اجتنبه نه طریقه ته وسنده خای خدای څه درین باب په دغه باب کې و جمله باب ثلاثي مزید پیه ټول بابونه د ثلاثي مزید پیه ولاندش ته وربعي مجرد او مزید پیه دا دواړه وسره نورم ټچ کا در پیلی مزی مجهول څه کله پیلی مزی مجهول نه جوړي سوای ما قبل اخر دی اخر نه کوم مخکې ټکه کنه دین علاوه کې مکسور می باشه د اخیری نه مخکې ټکه به مکسور وي نور هر حرف متحرک هر د حرکت ولا ټکا صاحب زبر وی کازری مضموم می شو دغه بن شرطی پیش رت سیده مضموم می باشه دغه ششی پیش ولا بجوړ شي وساکن به حال خود می ماند او د کوم ټکا شه د غړوندی ولا د خپل آلات بنی پوتی شي پس وز د تیس در اوجتونه با په د اوجتونه با کې لګتو سوچ وکي حمزه وتا هر دو مضموم است حمزه اور کی مضموم شلا تا اور کی مضموم شلا و دو اوجو تو ځکه د مخ کې شو زبر زیر ولوي و هم چونی ننده شیطان ګره در اوستون سرا کې اخر نه مخ ټکا سواد شو دیلوند زیر ده د نور بنی بچی شوی پیش برسی خدا کومر کې غړوندی ولې دی بنی ماغه سي غړوندای به سي د اوستون سرا استن سرا و در نفی مزی خامخته بل خبره خای کچی ته د سیو شول د کوم ثلاثي مزید پیه ولا بابونه سدي یا رباعی ولا دی کی طریقہ دایا کدی بنه تو مای نه پیا داخله کړه یا د چه داخل کو لای نه پیا مزی منفی جوړول غوړي چې کله مزی منفی جوړاږي نه د کدو خیال دو کې حمزه وصلی رسی کنه د بابونو کې نه د حمزه وصلی بیا غورځي سیده حمزه وصلی ونه غورځول شمده شه د میم څخه کله ته په داخله مای نه پیا لای نه پدی کې خالف شتو خپل بنه کړه میم الف ما ده لام الف لا ده نه حمزه وصلی باغ لکه اجتنبا ده کنه میم په داخل کمی ماجتنبا لجتنبا غزون ونه ستلو دا معنی ده کنه خو ماجتنبا کې ته بیا د سمات ما اجتنبا لا اجتنبا زنه خلک د سیده بیا د حمزه وصلی ورکی نشیل سیده ماجتنبا بیا ما اجتنبا نشیل ما اجتنبو نه حدث نشه مجتنبا د سیده او د کومې دی میم ولا الف تا کنه لام ولا الف دی ولا الف بیا غرزه ځکه چې جیم بنیا غړوندای راغلو سیده ماجتنبا او دا الف پاس ته ونه غړې وخت سیل شي کنه غرزه نه ماجتنبا د چوک شو وګد یای سیده وګد نشیل کنه دوا ساکینه شدی معنی دی کلمې کې خا کنه میم زون ته کلمه د مای نفیا د لای نفیا اجتنبا ټکه زون ته ټکایا کنه کله دو کلمو کې سکون جمع شي دوا ساکن هغه بیا غرزای سیده اجتماع سکینین معنی د دو سکینو جمع کېدل معنی دی الک نه د پخلی بنیل نشي خا کنه ماجتنبا په ځبې شي مجتنبا ډایرک واسه اوس انده خبره کوي و در نفی مزی کا بیا نفی جوړه کی مزی ولا این باب دا باب د مخ کې ستر شی ابتعال و جمله باب حمزه وصل او د حمزه وصلی ولټول نو کوم کې حمزه رسی سیده چون حمزه وصل به سبب در آمدن ما ولا نو سکله دغه حمزه وی کنه نو دو پر اطلاع لیدي شو بنه ما ولا بنه بفتد و بغرزش شیبه بفتد منه گر جایگا حمزه وصلی ششی دا به وګرځي به سبب در آمدن په سبب در اطلاع لیدي چې ما ولا د ما اولا صحیح شو او دی سره ما ولا هم ساقط شو د ما ولا ولکم الف تا کنه دا با غرزي سیده فاستبدل الصيغه ان النبات مجتني با لشتني با من فطر لن فطر مجهول ونه جوړي
من پتیره لن پتیره صحیح شوه مستن سره مستون سره لستن سره لستون سره ګویند داسې بیایي صحیح ده ښه اوس چې دغو بابونو کې به د اسم فاعل څنګه جوړایي اسم فاعل د پاره طریقه دا ده چې اسم فاعل مو یلی مضارع نه جوړیږي که نه یستنسویرو مو سره شه د مضارع ده که نه یستنسویرو نو دا یې به وغورځوئ که نه د کوم علامات دی مضارع د دې په ځای میم مضموم ولګوه پیش ول میم یستنسویرو څه جوړ شول میم ولګئ اوس یستنسویرو نه مستنسویرو جوړ شو که نه او تاسو نو خو میري کې یلی دی څه دی اسم ولا علامات شه دي تنوین ده که نه ډبل زیر ډبل پیش ډبل زبر اوس وایه مستنسویرون آخر کې دویلو کسې مستنسویرین مستنسویرن دا غی علامه شل اوس هم دا خبره کوي اسم فاعل درین باب اسم فاعل په دغه باب کې و جمله ابواب ثلاثي مزید په ټولو بابونو د ثلاثي مزید کې و رباعي هم د شی ته په رباعي کې بر وزن مضارع معروف آیده د مضارع معروف وزن رسی کنه خو خبر ورکې ده جزئین کې خصیوه د دینه میم مضموم بجای علامت مضارع می آرند خو د علامات مضارع په ځای شه رسی میم مضموم برسی صحیح ده شه برسی میم مضموم برسی وما قبل اخر خو اخر نه مخکې چې کسره می دی هند کسره به ویر کی یستنسویرو دی کې خاص خپل نه مخکې کسره موجوده ده خو کوم ځای کې کسره نه بیا کسره ور کوځه کا کسره ور نه کې بیا د اسم فاعل د اسم مفعول بیا پات نه لګي د کوم ثلاثي مزید ولا بابونه څه دي دي کې کله اسم فاعل د اسم مفعول تاسو جوړای هغه به شون دی روغوي خو صرف پارخ به داوي څه د اسم فاعل کې به زیر رسی اخر نه مخکې کوم دویم ټکه ده بلکې به زبر رسی مستنسویرون معنا مدد کوونکه مستنسوارون چې چا مدد شوی دا معنا ده صحیح ده مکرمون معنا ایجاد کوونکه مکرمون چې ایجاد شوی دا معنا ده نو دې څه ما قبل اخر نه مخکې د کوم ټکه سي دویم کسره می دی هند کسره ورکی می دی هند پړی د ټکه سي ده میم یا زیر می زون ته شو دی هند ویر بکړای شي ده معنا ور کول ده هدی ده پر سي ټکه ده اگر مکسور نباشد که مکسور نه که مخکې نه مکسور بیا ضرورت نشته و اسم مفعول مثل اسم فاعل می باشد دغه بابون ولا اسم مفعول د اسم فاعل په شون دی صحیح ده خو صرف فرق دی ثم قبل آخر خو د آخر نه مخکې د دویم ټکه څه د دران په هغه کې مفتوح می باشد زبر براوړی مفتوح بوي خاص اسم ضرب څنګه جوړه اسم ضرب د اسم مفعول په وزن ده صحیح دی څه فرق ورکې دوره نشته و اسم ضرب دغه بابون نه که اسم ضرب غوړي کنه بر وزن اسم مفعول آن با باید د مغه بابلکم اسم مفعول سوي مغه شوندې رسی صحیح شولا و اعلی و اسم تفضیل ازین با ازین ابواب نه ید خود دغه بابونو نه اسم اعلی شو لګانه اسم تفضیل د نه رسی صحیح ده ځکه چې اسم اعلی ولا وزن مکرر ده خاکنه اچدا مزربن مزربتن مزربا مزارب صحیح ده مزرابن صحیح ده مزربن مزربتون مزرابون دا وزن دا کنه دا وزن په مزیدو کې شته نه ده ځکه جوړیږي نه اسم تبذیل ولا وزن افعلو تی فعلا ده کنه د ته اجتنابا کې چې ته جوړول شي صحیح ده خو چال به دا کو که خو مخ جو غوړي چې اسم اعلی جوړول غونه اسم تبذیل جوړول غونه دغه بابونو نه نغه د پر طریقه وسوته خای ګوره مخته د څه دغه بابونو نه خداشیون نه ید نه رسی اگر ادای معنا اعلی منظور باشد خو کته غوړي چې زدي اسم علی ولا معنا مت منظور ده زی جوړول غوړ نه به شکی ما به د ما به ټکه سی بر لفظ مصدر بپ زاید مصدر ټکی بنی بیا زیات کا خا کنه ما به ټکه څه ده بر لفظ مصدر بنی شکی بپ زاید زیات به کې اجتناب معنا خو بچ کیتل ده کنه اوس به څه معنا شي ما به هیل اجتناب دي ساتلی ولا شای ساتلی ولا شي مرچیدنې مزون ته چولی و بیګه د مرچیدنې ته شینه وسیای ما به هیل اجتناب شو کنه ما به اجتناب دی ونه ځون ساتل شي احتیاط کول شي میوس نه ډینګه دونه شي صحیح ده ډینګ میوس یاور کې شتو دی هغه نه سړی مړیږي ما به هیل اجتناب ګوینده و اگر ادای معنا تبذیل منظور باشد کته اسم تبذیل ولا معنا ونه د کوندو مت منظور ده ندی د پاره بیا ستره کا د لفظ اشد د اشد ټکه څه ده بر مصدر منصوب مصدر باندې شکه بپ زایند زیاد بشي صحیح ده کوم هغه باندې بداور زیاد شي مثلا تو اشد اجتنابا ګویند انده سی بی آی
اشد اجتنابا دا سړی خو ډېر زیات ځان ساتونکی ده. اشد اجتنابا څه معنا ده؟ ډېر زیات ځان ساتونکی ده، سم ځان د ساتي، دا معنا یې شوله. خاود ته یې که نه څه مخکې مو دا خبره تېره کړې وه چې اسم تفضیل د هغې ټکو نه نه رسي چې کوم کې د رنګ والا معنا ورکې وي یا څه عیب والا معنا ورکې، لکه کوڼ خو عیب ده که نه، ړوند عیب ده، ګونګ عیب ده، صحیح ده. دا عیبونه اسم تفضیل صیغه نه رسي. خو که چوکې چې زه جوړول غواړم هغه دپاره طریقه څه ده؟ اشد ټکه په داخلۍ صحیح شوه. اوس ګورئ ودرلان و عیب کرنګ او د عیب والا معنا کې در ثلاثي مجرد هم په ثلاثي مجردو کې هم اسم تفضیل اذان نه یا د اسم تفضیل خو نه رسي که نه یا یاد نه رسي، هم ادای معنا تفضیل به همین وضع کننده. خو بیا هم که چوک اسم تفضیل معنا جوړول غواړي که نه، هم ادای معنا تفضیل که د تفضیل والا معنا جوړول غواړي یا د کول غواړي، به همین وضع کننده ماغې طریقې باندې وکړي. به همین وضع کننده مخکې والا طریقه څه تېره شوه؟ مصدر باندې شیان داخلوله کوي. احمر وزن جوړیږي که نه، خو د اسم تفضیل نه ده، اسم ثمرل صحیح ده. حمرتن ده، اشد حمرتن ډېر تک سور یعنی د نورو نه. اشد صممن ساخ کون ده، اشد صممن صحیح ده. ګویند ده شی ته ویل شي دا صیغې